ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول فجمع در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د زکات په باب کې بیان شروع کړو او دا زکات د اسلام یو رکن دی څنګه چې ماوتا مز ادا کو او دې ته رکن وایو څنګه چې ماوتا حج ادا کو دې ته رکن وایو او څنګه چې ماوتا صوم رمضان د رمضان د روزې فرضیت آغا ادا کو دا رکن دی د قشانت زکات هم د اسلام یو رکن دی دا شپږم جمعه الله کا مونږ او تاسو لا ژوند او زندگی را نصیب کړه نو ان شاء الله د زکات په باب کې با خبرې کوو تاسو تما تیر شوی جمعۃ المبارک او دا غین وړاندې جمعۃ المبارک په ورځ باندې د زکات اهم ارکان خودلیو اجزا چې کم دي چې په پنځو شیزونو کې په انسان باندې زکات فرض ده اولنې مې درته ویلو سره زر ذهب په عربی کې ورته وایي سپین زر فضه په عربی کې وایي او نقد مال خودی کې مې څه شرایط پیش کړو او د تجارت مال نو دې دریو کې مې د خبرې کړې وې نن مې د اراده وا چې د ځمکې نه کم فصل کرونده را بار کېږي نو په هغې به درته خبرې کوم خو د تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د تجارت په مال کې او د تجارت په موضوع باندې خبره کړې وه هغه کې سملګرو سره سوالونه کړو
او بیا د اوسا یو څو خبرې اهم دی چې زما او ستا سره ډېر مزید تعلق دی خبرې پاتې شوي دي تاسو ته ما تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې یو اهم خبره کړې وه چې یو سړی د رزق د ګټلو اله دای کسب دی دای واغستا ډاکټر صاحب د ډاکټري پیل مهارت لري او د ځان له ماشینان واغسته لیبارټري واغسته د لیبارټري ماشینان الټراساوند ماشین دا قدر 100 روپو وي نو په دې باندې زکات نه کیږي خو چې کم شه د ګټه وکړله او په دې باندې کال تیر مالک نصاب ته دا حساب ورسېدو مالک نصاب جوړ شو دا ګټه څومره ده نو دې وخت دی وجب زکات مسائل به درته ویلو دغه شانتي یو سړی د پرس د کار مهارت لري او دې ځاله د پرس ماشینان واغستل اګه د 100 روپو زکات په نشتا خو کچېره د کومه ګټه وکړه او کال ته تیر نو وجب زکات شو مالک نصاب ته خبره ورسېده دیکھیں میں ته اهم یو نقطه ویلا مونږ معاشره کې دکان پولیسو او د دکان لپاره اډوانس ورکو لسلا کا پنځلا کا لکو اډوانس مونږ ورکو نو دا اډوان زمونږ د هغه مالک سره امانت پروت دی نو اوس په چې کم دی دا اډوانس چې د چاوي هغه به د کال په تیر شو د دې نه به زکات ورکوي ځکه دا امانت پروت دی هر کله چې دا کرایدار کوم مخکې دا دکان پریدي نو دا خپل اډوانس هم دغه د طرح واپس کیږي بیا او کچری د کرایدار د مالک سره دا اګریمنت شوی چې دا اډوانس تعالی ما دومره درکو او دا به مونږ بدی کې وس کټایانې د کرایانو په حساب به کټوي کوو نو دې صورت کې وس کدا 15 لکه یو کلس لکه که ارسمري په دغه مال کې به زکات نشته ځکه دا اوس په اډوانس کې کټ کیږي دغه کې کټ کیږي په کرایه په حساب سره کټ کیږي دا نصاب د دکان مالک یا د ځمکې مالک وز د هغې ملکیت ته دا حاصل شو دا هغې مالک شو د کرایدار د ملک نه دا حساب ووت نور دې کې ډېر غټ مسایل دي که زه تاسو ته ټول عمر کې ویم نه ختمېږي خو چاته به شک او اشتباه نو تپوس به کولی شي یو ملګری ما یو خبره کړې وه جواهرات دي
جواهرات ته دا جواهرات د 200 روپۍ خو د تجارت نه دي. شرف کې دار چې د تجارت نه دي، شوق نه اغستی دي. یو سړی ځان له ګوتمه جوړه کړې ده، هرې پکې لګوله. د هرې قیمت خو قیمتي شیزونه دي. نو اوس په دې صورت کې په جواهراتو کې زکات نشته. سملګرو دا سوالونه کړي په ما باندې، خو زه تاسو ته بیا هم دا ویم چې په دې کې زکات نشته. خو که چېرې د یو سړي په ذهن کې دا خبره راځي چې زنانه سره زر یا سپین زر ځان لپاره د شوق دپاره یو هار جوړوي، ځکه هغه هم د شوق نه جوړېږي. نو ذهن کې یو خبره یاد اوسه چې په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه موجود دی. سره زر او سپین زر دا مال دی. د نقطې ته پکې لږ وکشئ، دا مال دی. دا که مات شي یا که دغه شي خو واپس مال ته واپس کیږي. زرګر له چې تاسو سره زر ویسئ نو زرګر تاله دا هارونه چې والي نو واپس یې په لاس کې ختم کېسته، هغه ته بیا نوی سیستم جوړوي. خو تاله زرګر دا مال واپس علي، که سره زر دی که سپین، دا دولت دی. که دا د زنانه یا د زنانو په غاړه کې وي هم دولت دی، او که چېرې د هغې په غاړه کې نه هم دولت دی. دغه هیره جواهرات د اهم نقطې ته پکې غوښتل، دغه جواهرات که چېرې په دې کې معمولي ټکرال نو دا د ټکیم نه دی. د دې هغه نصابیت ختم شو. بل دا چې په شریعت کې ما ته عقل نه چلو. موږ ته چې د الله د الله رسول څه ویلي دی هغه ټیک دي. اخی د انسانانو د خیر او زموږ ستاسو د خیر فیصلې دي په هغې کې. نو د دې جواهراتو حساب به ته د سرو د سپینو زرو سره نه لګې. خو که چېرې دا جواهرات تا به طور تجارت کې ستا کار روزګار دی، بیا به زکات ورکوې که د هر څو روپو حساب کتاب و. دا په دې کې اهم مسله ده. درې مې درته برابر کړي. څلورم نمبر د ځمکو حساب کتاب دی. ذهن کې یو خبره ذهن ورته متوجه کوي. مخکې ما سرو زرو کې سپینو زرو کې تجارت کې په نغد مال کې یو خبره کړې وه چې کال پکې شرط دی. په ځمکه باندې تا نن کرونده وکړه، نن او دا کرونده راوچته شو، سبا یې تا فصل وکړو، سبا یې تاله منفعت درکړو، پیدې درکړه. دا نن او سبا په دې کوم چې تاسو ذهن دا خبره والي. نو چې سبا یې تاله پیده درکړه نو په دې کې بیا عشر دې ته موږ په شریعت کې بیا عشر وایي. عشر دې کې فرض دی. بیا او که 2 کاله پسې تاله پیده درکړه، نن دې پکې کرونده وکړله او 2 کاله پسې تاله پیده درکړه یا 3 کاله پسې تاله پیده درکړه. ځکه خلک چې کله سپیدار وکړي نو سپیدار یو دم نه راغټېږي، یا 3-4-5 کاله علي
شوی بوټی دیار بوټی چې خلک وکړي نو 20 کاله او 30 کاله پس مالک ته پیدا ورکوي. تا شوی بوټی وکرلو سپیدار یا دغه دې وکرل او 150 کاله پسې تعالی منفعت درکو نو اوس په د دې نه عشر باغې به په یوم فرض دی. نو په دې کې کال قید نشتا. خو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ، خو که د ځمکه د تجارت وه د تجارت سیستم بدل دی. ګورئ پلاټونه الې وخرڅئ، ځمکې الې وخرڅئ، دا د روزګار دی. نو بیا به بېله کال پکې بیا شرط دی، بیا به د تجارت په دغه حساب سره بیا د دې نه زکات ورکړئ. او که چېرې دا ځمکه ستا د کروندې دپاره اخیستې ده چې زه به پکې کرونده کوم، نو بیا دا کرونده په 2 قسمه ده. یو کرونده چې هغې ته مونږ باراني ځمکه وایو، بس فصل دې پکې ور وکرلو او بس الله ته دې وسپارله چې یا الله باران پې وکړه. او یو ته مونږ هغه وایو چې ته پې مشقتې کې حکمران له پې ټیکس ورکې د اوبو ارټ پې ورته لګولی دی، کویان دې ورته ایستلي دي، بجلي دې پې خرچ کېږي. نو د دې دواړو ځمکو عشر حساب بدل دی. اوس که چېرې ته پې حکومت له د لیر ټیکس ورکې، تا نه په کال کې دې ټیکس کټ کوي، ځمکه دې ده خرچې پې کې، نو په دغه ځمکه کې بیا کرونده دې وکرله او دا کرونده تا ورودله او لو دې کړله، منفعت یې تاله درکو. پیدا منفعت پیدې ته وایي، پیدې تاله درکړه. اوس به په دې صورت کې د دې نه شلمه ورکې. سپیدار دې خرڅ کړل او خو لا په فصل په پټي باندې ولاړلې، خو تا سره څوک راغله تا کرونده کړې ده، نو په 100 روپو کې به 1 روپۍ د دې ورکې. په 100,000 کې به بیا هغه د 100 پسې به بیا د هغه 100 مقدار ورکې. غنم او فصل دې پې کرونده کړل، لو په 100 دړو کې به 1 دړی ورکې، په 100 منو کې به 1 من ورکې، په 100 ټنو کې به 1 ټن ورکې. بیا هغه حساب ته پې ورځه مخکې. او چې کوم باراني دي باران ته دې پرېښې دي، باراني ځمکه ورته مونږ وایو. او یا داسې ځمکه ده چې تا له پې حکمران ټیکس نه اخلي، ډېر شته، هر څه شته، تا پې اخراجات نه کېږي، اوبه وله ورکې. دا ګورې هم علماو متاخرین علماو قول دی، وروستني علما وایي چې د دې نه به دا به د باراني ځمکې په حساب سره شمارلی کېږي. نو بیا به د دې نه لسمه ورکې. لس دړې غنم یې درله وکړل،
نو یوه دړۍ به ترې ورکې 10 کیلو یې درله وکړل 1 کیلو به ترې ورکې په هرې لسمې پورې به دې نه بس مخکې مال ورکې بیا او که چېرې ته د دې نغد حساب ورکې هغه هم ټیک دی او دا کم منفعت د ځمکې تاله درکو دا کم شی ټماټر دې وکرل نو د ټماټرو حساب به ورکې موږ معاشره کې زمیندار به خپل حساب ورکوي او مالک به خپل حساب ورکوي دواړو ته پیدا میلاو شوه زمیندار نن د مونږ معاشره کې د دې په ځمکه باندې بیا سپیدار وکرل یا نور داسې چې وکرل مونږ معاشره کې دا یو شی ډېر مشهور دی چې بس عشر به د ګندم نه او د جوارو نه د دې ګوله ورکوي او د نورو نه عشر څوک نه ورکوي هر هغه شی چې د ځمکې تاله پیدا درکړه منفعت یې درکړو کروندې اکار شی وي نو د هغې نه به عشر ورکې ټماټر پیاز هر شی دې پې وکرلو اوږه بیا دې کې د اجارې خبرې دي زمیندار به د عشر په حساب سره ورکوي او د مالک سره د زمیندار د اجارې خبره شوې ده نغد رقم یې ورکړل چې دومره بس دغه مې دله درکړل نو هغې به د نغد د رقم نه حساب د دغې د کال په حساب باندې بیا ورکوي نو دا خصوص د دې ځمکو خبرې شوې لیکن نور ډېر بحثونه شته خو ما تاسو ته خلاصه ذکر کړه نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه او تپوس وکړو وایي که څوک دا نه ورکوي سزا به صحیح د سرو زرو کې مې درته سزا ذکر کړه سپینو مال هغه کې مې درته ذکر کړه نغد رقم کې سزا ذکر شوې ده چې څوک د دې نه دا عشر نه ورکوي ورځ په قیامت به یوم الحساب په ورځ باندې مختلف روایات دي پکې د دې ځمکې نه بدله یو داسې یو هار غونده کې یو تمبل جوړ شي او دا به د دې په دې غاړه کې ور واچوي او دا به ورته راګرم شوی خلق به د یوم الحساب د حساب کتاب کې مشغوله او دی به په دغه عذاب کې مبتلا بعض روایات کې دي تاسو به اورېدلي چې څوک د چا ځمکه ونیسي یا د چا مال ونیسي نو ورځ په قیامت به ورته دغه مال او دغه هر څه به ورته په غاړه کې اچولي نو د عشر متعلق هم دغه حساب دی چې څوک یې نه ورکوي
نو دغه حساب کتاب د ازمکو د ارسه به ورته په دې غاړه کې اچولي. یو روایت کې داسې راځي چې د دې نه به ورته الله مار جوړ کړي. سام، سورسره، گنجه، دا به ورته الله جوړ کړي او د دې په د خوله باندې بچکونه وایي چې زه ستا هغه مال یم، زه ستا هغه حساب کتاب یم چې تا ته د الله حکم و تا زه نه ورکولم. زما ورونو دا دنیا د پر چا باندې تېرېږي، په مونږ او تاسو ټولو باندې دا دنیا تېرېږي. دا هم په مشرانو تېره شوې ده. لږی مونږ خپل همتونه کوو. دا روټۍ د الله هر چاله ورکوي. څومره مخلوقات د الله دي په ځمکه د الله، په هوا کې، په ځمکه باندې، په وچ او په لمده، دې ټولو له الله رزق ورکوي. یو شی هم د وږي نه دی مړ. الله مو تا نه څه غواړي؟ الله مو تا نه دقه عبادت غواړي. ته څومره پابندي کولی شي؟ په دنیا کې خو بعض عمل به تا ته داسې ورکوټی ښکاري، خو آخرت کې رزلټ ډېر غټ دی. په دنیا کې بعض عمل به تا ته ډېر ګران ښکاري، خو په آخرت کې به رزلټ ډېر غټ دی. خوشحالي به مو تا ته الله په آخرت کې راکوي. دنیا کې خوشحالي نشته. دنیا کې یو قسم خلک ډېر زیات خوشحاله دي. هغه خلک چې هغوی د الله د دین سره تعلق ساتي. تاسو وګورئ په دې معاشره کې هغه هر قسمه شبهې سره تعلق ساتي، خو چې د الله د دین سره تعلق ساتي هغوی به انتها خوشحالي، سکون او راحت او خوشحالي ده ورته. او کم خلک چې د الله د دین سره تعلق نه ساتي، د هغوی په زندګۍ کې خوند نشته. نو الله رب العزت دې ما او تاسو ټول د الله په ارکانو باندې کامل کړي. الله دې موږ له د اتباع زندگی توفیق را نصیب کړي. نو دا د اغزمکو تاسو ما ویل چې په 5 شذونو کې زکات فرض، سره زر، سپین زر، نقد مال، تجارت او زمکو، خو تر اصول بدل لی. اصول یو دی خو طرق بدل لی لاري. نو انشاءاللہ 5م شی چې کم دی آینده که خیر زندگی وا د حیواناتو متعلق، او بیا که خیر زندگی و دا غینا آغا جمعه که زندگی اللہ راکڑا دا انسان ذریات، او بیا دا غینا پس دا با ورکو چالا آبا ذکر کو. نو اللہ دی مونگو تاسو دا اعمال زندگی را نسوی کی اتباد و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین.